انو زید رضی الله تعالی عنہ یو ځل یو مالدار ولا راغی او ورته وایي چې جی زما پلان کې حق دی او مال خلک نه راکوي. نو زید رضی الله تعالی عنہ د هغه نه خبرې واورېدې چې ته خپله فیصله وکړه چې ستا څه خبرې دي ما له بیان کړه. هغه چې کله بیان وکړه نو زید رضی الله تعالی عنہ پکې دروغ ومونده. خو مالداره سړی سرمایهداره سړی و، یو خبره یې پکې دروغ وکړه. زید رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمایل دا پلان کې خبره دې دروغ ولې وکړه؟ خلق حیران شو چې دومره مالداره سړی ونه راغلی دی او د ده لحاظ هم نه کوي. نو زید رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي چې تا دغه دروغ ویلی دي او دغه دروغو د وجې نه زه د چا نه یریږم نه، زه حق وینا کوم او حق وینا تعلم کوم. اگر چې خلق حیران دي چې اوس دلې دا دومره تیزې تیزې خبرې وکړي. نو ما په زړه کې ویل چې دا واقع ما پړاو کړه. نو ما ویل چې که دغسې فیصلې خو زمونږ هم کېدی که نه، چې د مالداره ناحقه وی او دروغ یې ویلی او په ناحقه ولاړو چې ته اخیستی مو او هغه جمعدار چې د ټولو نه کمزورې طبقه ورته مونږ ګورو والله چې د هغه حق وي چې د هغه ته مو حق ورکړی. او صحابو د چا پروا نه کوله چې کنې یرې دا مالداره دی، مالداره به نه کروڑپتی به پروا به د چا نه کوله، حق فیصله به کول. او چې دروغ به پکې ولید مخامخ به ورته وي دا د دروغ ویل دا خبره په تا کې نشته. داسې صحابو